أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لوليه الصلاة والسلام على نبيه والميامين من آله أما بعد قال الحكيم في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ډیرو قدرمنو عزتمنو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. الحمدلله متاسي ټول د اسلام و د قرآن پیروکار یو. نن سبا انسانی معاشره کې خصوصا امت مسلمه کې څه یو شی ډیر زیات رایج دی، ټول مو اهمیت ورکوو. هغه معاشره کې مختلفو پراپیګنډو جوړوله دی و د هغوی نشر کوله دی. دې کې پښتو یو متالم پاتې شوی دی، سر اختیار تلل درویغو کړي وران کړي وړانګې کړي وو. واقعا څه دا یو ډیر بهترین د پښتو مثال دی. قرآن ایدی متعلق ایمان والا وتا تذکر ورکوي. یا ایها الذین آمنو، ای صاحبان ایمان، ای هغه سې کسانو چې تاسې خدای باندې ایمان لروئ، قیامت باندې ایمان لروئ، انبیاو باندې ایمان لروئ، امامانو باندې ایمان لروئ، رهبرانو باندې ایمان لروئ، روز قیامت باندې ایمان لروئ. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، که کله تاسې ته یو کس دی راغللو یو غلط خبر یې درویرللو، درویغ یې تاسې الکې کې پرشان کړل، یوه درویغ پراپیګنډه یې وچاته کړله، نو قرآن یې چې تاسې فورا هغه منوی ما فتبینو، لږ تلاش وکوئ، لږ ولټوئ چې آیا دا خبره چې دی ما هغوی ته ورسېدله دا حقیقت دی که درویغ دی. ویلې نتیجه یې څه دی؟ قرآن نتیجه هم هی ان تصیبوا قوما بجهالت، ممکن دی چې هغې غلطې پراپیګنډې واجې نه، هغه غلط خبر واجې نه، هغه درویغ خبر واجې نه تاسې لاس نه یو جهالت والا کار صدیر شي، یو داسې کار د نه صدیر شي چې هغه صاحب عقل انسان نه کا. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، و اخکار کولی نه ورسته به تاسې خپل کار باندې نادم شوئ، خیمان بشوئ، لیکن اتا لاس نه به ضرر شوی وي، نقصان به شوی وي، معاشره کې به فتنه جوړوي تا خبرې نه، معاشره کې به امن ته نقصان رسیدلی وي تا خبرې نه، معاشره کې به بد امنی و بد نظمی پیدا شوی وي، ما ورته هغه غلط پیسکو پجور والا خبر وجې نه یوه ګناه به ما ورته کړي وي، یو ظلم به ما ورته کړی وي. هغه ظلم نه بعد که ما ورته خیمان شو، خیمانتیا پیدا نه رکوي، بیا څه پیدا کوي چې یو وارې ما ورته خبرې نه اور ولګېدو، بیا څه پیدا کوي چې ما ورته یوې غلط تهمت نه یوه قیمتي سیلوي د انسان ضایع شوله، یوه ځای کې امن ختم شولو، بیا ما ورته ته خیمانتیا هغه وخت کې هیڅ پیدا نه رکوي. لہذا دینه مخکې څه خدای ما وجه کا غلط خبر وجې نه ما ورته لاس نه یو نقصان کیږي، فکار دی څوک هم یو خبر راوړي، اخ خبر مو ته وره پورې نه ومنو چې څوره پورې اخ خبر تصدیق مو ته کړی نه وي. کله د قرآن دغې کلیې باندې مسلمانانو عمل شروع کو، زه باور ورکوم چې ما ورته دغې اسلامي معاشرې کې به نه فتنه وي، نه به فساد وي، نه به ظلم وي، نه به قتل و غارت وي، و نه به یو بل په خلاف نفرت آمیز شر انگیز بیانونه وي. دعا کوو چې پروردگار عالم مو ټولو مسلمانو ته د قرآن آیاتو باندې عمل کولی توفیق نصیب کی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.